الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نننی سبق د اودس او دغه فضایل او برکات متعلق ده. په دې باره کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو روایت نقل کړه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، کله مسلمان مومن بنده اودس کوي، فغسل وجهه، اودس کې د خپل مخ ته اوبه واچي، مخ ووینځي، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء. نو د مخ ته اوبه اچولو سره هغه ټول ګناهونه چې هغه د پسترګو سره کړي هغه د مخ نه خارج شي، وځي. فاذا غسل يديه، چې کله بیا لاسونه ووینځي، خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء. لاسونو وینځلو سره د هغه ټول ګناهونه چې د په لاسونو سره کړي هغه په دې اودس اوبو سره د لاس ګناهونه دنه خارج شي. فاذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء. او بیا چې کله په اودس کې خپې ووینځي، نو خپو وینځلو سره د هغه ټول ګناهونه چې په خپو سره کړي دي نو هغه د دینه خارج شي، حتی یخرج نقیا من الذنوب، تر دې پورې چې دا اودس نه فارغ شي نو ګناهونو نه بالکل پاک صفا شي په اودس سره. چې څوره اندامونه دي دغه ټول اندامونو په اودس کې وینځلو سره دینه ګناهونه خارج شي، بالکل پاک صفا شي. په دې حدیث کې یو څو خبرې هغه د وضاحت طلب دي. ټولو نه اول دا په دې حدیث کې د ګناهونو د جسم نه وتلو ذکر ده. نو علما فرمایي چې د دې مقصد هغه معافي ده، بخشش ده. یعنی په دې اودس سره الله تعالی دته د ګناهونو معافي او بخشش وکړي. او یا بعض علما فرمایي چې ګناهونو سره د دې نحوست هغه په خپل هغه اندام باندې ولګي چې کوم اندام باندې دي ګناه کړی ده، بیا د دې نحوست هغه زړه ته لاړ شي. نو چې کله د اودس کوي نو په اودس کولو سره هغه نحوست چې د په زړه کې یا د په اندامونو لګېدله ده نو په اودس سره هغه نحوست د لرې شي، پاک صفا شي. دویم دا چې په دې روایت کې مخ وینځلو سره صرف د سترګو ګناهونو ذکر ده، چې سترګو سره کوم ګناهونه کړي هغه د دې نه خارج شي. په نورو روایاتو کې مخ وینځلو سره هغه ټول ګناهونه چې د په مخ سره کړي، مخ کې مثلا خوله ده، ژبه ده او پوزه ده، غوږونه دي، دا ټول په مخ کې راځي. نو په مخ وینځلو سره دا ټول ګناهونه دنه خارج شي. او دریم دا چې دې حدیث نه دا معلومه شوه چې د نیک اعمالو دا تاثیر وي چې دا ګناهونه ختمي. قرآن کې هم رب فرمای ان الحسنات یذهبن السیئات، نیک اعمال دا ګناهونه ختمي لري کوي. خو لیکن دا خبره یاد ساتئ چې نیک اعمالو سره ها ګناهونه ختمیږي، لري کېږي، الله معاف کوي. چې هغه صغیره ګناه ده، پاتې شو کبیره ګناهونه هغه په نیک اعمالو سره نه معاف کېږي. هغه دپاره توبه شرط او لازمي ده، بغیر د توبې نه کبیره ګناه هغه نه معاف کېږي. د نیک اعمالو سره په اکثر روایاتو کې راځي په دې نیک عمل سره دا ګناه ختم شي، دا ګناه ختم شي. نو هغه نه مراد صغیره ګناه ده، صغیره ګناهونه الله ورته ختم کی. قرآن کې رب فرمای ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، که چېرته تاسو غټ غټ ګناهونو نه ځانونه ساتئ نو د وړه معمولی صغیره ګناهونه دا به مو درته ختم کو، معاف به کو درته. نو
په دې حدیث کې اودس په برکت سره چې د کوم ګناهونو خارجېدو ذکر ده، هغه ګناهونو نه مراد صغیره ګناه ده او پاتې شو کبیره ګناه، هغه دپاره د توبې شرط ده، توبه هغه دپاره لازمي ده. به هر حال په دې حدیث کې د اودسه فضایل، د اودسه برکت ذکر شو، چې اودسه دا برکت دی چې په دې سره ګناهونه د بدن نه هغه خارج شي. الله مو د عمل کولو